أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. سورة الصاد 65 نمبر آیات. په دې 65 نمبر آیات کې د کافرانو د هغه ضد جواب دی چې کافرانو به ویل چې ټیک ته د قرآن صحیح دی حق دی لیکن چې تیره ته وایو نو موږ یې سره نه منو ستا په خوله یې نه منو. نو په دې ضدي غونته کې اندازو الله تعالی نبی علیه السلام ورته وویل چې جواب کې ورته داسې ووایه قل ورته ووایه انما انا منذر یقینا زه یره ورکوونکی یم یعنې ستاسو ذمهوار نه یم چې تاسې مسلمانان کړم زما فریضه دا ده تاسو ته پوره نصیحت وکړم او د دې نه خبر کړم چې دا کارونه تاسې نه کوئ او یا دغه ګناهونو نه ځان نه ساتئ الله تعالی ول عذاب درکړي دغه زما ډیوټي ده او دغه ما سرته ورسوله دې نه خو ستاسو ذمهوار زه نه یم. وما من اله الا الله الواحد القهار او نشته بل خدای بغیر د الله نه چې یو دی او قهار دی غضب والا دی قهر والا دی. د کافرانو د ضد او د هغوی د ضدي خویونو سره د قهار صفت ډېر مناسب دی ځکه الله تعالی داسې کسانو په مقابله کې قهار دی. نو دا د رسالت پیغام او د رسالت باندې چې کوم اعتراضونه د هغې جوابونه دي. رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض رزمه کې دی وما بینهما او هغه چې د دواړو په منځ کې دي العزیز غالب دی الغفار بخونکی دی. عزیز کې دې خبرې ته اشاره ده چې کوم خلک بغاوت کوي د دین نه د الله د قبضې نه بار کېدی نه چې د الله تعالی په غریب کړي او الله بخونکی دی په دې کې ترغیب دی په دې صفتونو کې ترغیب د چې څوک توبه وباسي اوس هم توبې دروازې کولاري توبه وستې شي. قل ورته ووایه هو نبأ عظیم دا قرآن یو پیغام دی لوی غټ خبر دی یعنی زما رسالت او رسالت نه بعد قرآن ډېر لوی پیغام دی غټ خبر دی لوی مضمون دی. عام هوایي د انسانانو قصې نه دي جوړې شوي افسانې نه دي بلکې دا یو لوی خبر دی. انتم عنه معرضون چې تاسې د هغې نه مخ اړونکي یعنې تاسې یې نه منئ. قرآني مضمون قرآني پیغام ډېر لوی دی خو تاسو دې مخ اړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون نشتره زما د پاره هیڅ قسم علم نو زما د پاره هیڅ قسم علم بالملأ الاعلى هغه فرشتو چتو باندې چې کوم په اسمانونو کې دي اذ يختصمون په هغه وخت چې بحثونه کول. دا دلیل د نبی عليه السلام پر رسالت باندې چې دا نبی عليه السلام واقعي پیغمبر دی. دلیل په دې طریقه باندې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی وجه د ورته وایي چې په اسمان کې کوم فرشتي دي الله تعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کوو د فرشتو سره کومه مشوره کړې و او فرشتو چې کومه مشوره ورکړې و چې آدم علیه السلام انسانان ما پیدا کوه دی به ویني تو یې پس ادونه کې به کوي بس مکه باندې بدن باندې به عمل نه کوي. نو دغه بحثونه ټیم کې خو زه موجود نه وم چې ما واوریدل بیا هم تاسو ته ما صحیح قصه وکړله در دې خبرې ثبوت ته دا وحی و دا خبرې د وحی وي کني ما زه خپل موجود نه وم. دین علاوه زه اهل کتاب یعنی کتاب لستون کې هم نه يم چې کتاب نه معلوم د یو چا نه مې واوریدل دا خبره پکې هم نشته ځکه دا په عربو کې په قریشو کې بیا خاص کر داسې خلک د سره ونه په مکه کې داسې خلک د سره ونه نو چې بل چا نه مې وانه اوریدل په کتاب په خپله باندې هم نه پوهېږم چې ومې لوستل تاریخ مې مطالعه او نو کاره خبره شوه بره موجود هم نه ومه نتیجې دا راوته چې الله تعالی راته وحي کړل او چې کله الله وحي کړل نو قرآن یقیني کتاب شو او د نبي علیه السلام رسالت یقیني شو. ان یوحى وحي نکیږي الی ماته الا انما یقینا د دې خبرې کیږي انا نذیر مبین چې زیر ورکوونکی ښکاره یم ما د دې خبرو وحي کیږي او دغه وحي کې دنه د فرشتو احوال پکې هم رالل. اذ قال ربک هغه وخت چې ویل رب ستا للملائکه فرشتو ته انی خالق یقینا ز پیدا کوم بشرا یو انسان لره من طین د خاطینه. دا مضمونونه او سبقونه تفسیری په سورۃ بقره کې تیر شوي دي. فاذا سويته هر کله ز دلاره برابر کم ونفخت فيه او زپوک کم پدې کې من روح د خپل روح من روحي د خپل روحونو نه پدې کې روح ورپوک کما روح پکې واچو فقعوا له ساجدين تاسو پرې وځي هغه ته په سجده باندې
آدم علیه السلام طرف ته سجده باندې پریوځي دغه چې کوم سوالات دي چې غیر الله ته سجده کول ناجایز دي اتفاقی مسله ده آدم علیه السلام طرف ته څنګه سجده وشوله دغه ټول خبرې وړاندې بقره کې تیری شوې دي چې لنډه خلاصې ده چې فقعوا له اصل کې ردی مطلب د څه تاسو آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړي نو طرف ته سجده کول دا شرک ناراضي خو دا چا د پاره سجده کول دا په شرک راضي سجده خو عبادت دی نو چې کله آدم علیه السلام طرف ته سجده شي نو دا معنی به چې آدم علیه السلام په منظر د خانه کعبه شو قبله شو او خلکو ته سجده وکړه نو اوس موږ خانه کعبه ته سجده کوو شرک قرآن الله ځکه چې موږ خانه کعبه طرف ته کوو خانه کعبه ته نه کوو خانه کعبه د پاره نه کوو بلکې خانه کعبه طرف ته کوو نو دوی ته حکم دسه و چې خانه کعبه طرف ته تاسو سجده وکړي یعنی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړي پس سجد الملائکه نو سجده وکړه پرشتو كلهم طول اجمعون په یو ځل باندې پرشتو ټول حکم عملی په یو ځل باندې سجده وکړه الا ابلیس بغیر د ابلیس نه ابلیس ونه کړ ابلیس د دې لقب دی او خپل نوم عزازیل دی او د پیریانو د نسل نه دی استکبر ځان لوی وګاڼو وکانه من الکافرین او د شد کافرانو نه کفر وکړو د منصوص قطعی حکم نه انکار کول لا کفر نو بده وجه کې دی ابلیس ډېر څه منل د مخکینه خدای یو حکم چې قطعی حکم او صریح حکم دی ونه مانو په دې وجه باندې کافر شو او کافرانو کې شمار شو قال الله ورته ویل یا ابلیس او ابلیس ما منعک سش من کړی ته ان تسجد د سجده دي کړی وی لما حق چاته خلقت چې ما پیدا کړی دی بيدی بخبر لاسون یعنی بخبر قدرت سره استکبرت اذان دی لوی وګاڼو یعنی تکبر دی وکړو ام كنت من العالين كتيد وچت خلقنا یعنی اصلي تکبر وکړو کنه واقع ډېر غټ سيزي او بس حکم دی ونه مان او آدم علیه السلام ترته سجده ونه کړ ډېر غټ اب ته باندې سجده نشته یعنی د سیده دوه صورتونه شو یا دار چې اصل ځان غټ تکبر کړي دی غټ نه خو تکبر دی کړي یا دار چې واقع به غټي د دوه کې کومه خبره ده تاسو قال نو ابلیس ویل انا خير منه ذات غوار ما ابلیس وته ویل ادبه ما خبره ده چې اصل می تکبر نه کړي رښتیا دی غټي نو غوارتیا خلقتنی تاسو پیدا کړم من نار د اور نو خلقته من طين در پیدا کړل د خاطر نو شیطان یو قیاس او دا قیاس د صریح حکم په مقابل کې وو د یقیني قطعی نص په مقابل کې قیاس کول باطل لکفر دی نو بده وجه باندې دا سړی د شیطان کافر شو ابلیس کافر شو د دینه دا نص ثابتېږي دا د دلایل نیول چیرې قیاس مستقل دلیل نشي کېدل ځنې خلک د څه وایي او دی دا اعتراض کوي چې یاره شیطان قیاس کړي نو قیاس یې کړي خو دا قیاس باطل قیاس او ولی باطل د یو قطعی حکم په مقابل کې قطعی حکم مقابل کې چې قیاس راشي دغه باطل د کفر نو بده وجه باندې دغه د اعتراض دی کفر سره برابر شو او پاتې شو د دین علاوه قیاس کول نو شرعي اصول دا چې ټول اول خو قران دی قران نو رسول د نبی عليه السلام سنت دی لاغه نو رسته کې بده کې حکم پیدا نشو اجماع د امت ته اسلامي امت اتفاق په سمانی دی د امت علما او اخره کې سلورم نمبر بیا دغینا قیاس کول قال الله ورتویل فخرج وز من حردینا یعنی دی اسمان نکوش یا جنت نکوش فانك رجيم یقینا ترټل شوی مردودی پتاوانی لعنت وان عليك لعنتي یقینا پتاوانی بزما لعنتي دا لعنت مسلمه کې ذکر کړی د لعنت ستوي التبعيد عن الرحمه د رحمت نه لري او چې رحمت نه سره لري وزن غضب کې خته کیږي چې غضب نه لري وزي پر رحمت کې خته کیدا ازداد دي یو بل چې کله د رحمت نه لري وتل نه غضب کې خته شو الى يوم الدين تر ورځې د قیامت پورې دین ورځې د بدله ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده نو چې قیامت پورې بده باندې لعنت شر توفیق د ایمان د سره نصیب نشو او د قیامت نه بعد خو د ایمان راوړلو موقع نشته بیا خو حساب کتاب قال الله تعالی ورته ویل فخرج وزا من حردینا قال الله تعالی قال شیطان ویل ربي ارب زما فانذرني ما ته مهلت راکی الى يوم يبعثون تر هغه ورځې پورې چې خلک به دوباره ژوند کیږي ابلیس چې کله غلطي وکړه او الله تعالی ورته ویل لعنتی ته نو بده ټیم کې د یو سوال وکړي چې زما زه خو د دومره خراب په آدم علی السلام په وجه باندې شم ظاهري زده راونیو او به سوال وکړي چې زما د پاره دومره عمر راکړي چې قیامت پورې ژوندې پاتې شم چې د آدم علی السلام د اولاد د خپل بدلی صحیح واخلم او ټول بیلارې کوم خرابې کوم کله عزم یو دې ځکه کې
که تاسو اندازه ولګوئ آدم علیه السلام نه هم غلطي شوې وه او د شیطان نه هم وشو. شیطان همیشه د پاره لعنتی دی او آدم علیه السلام الله معاف کړی دی، لوی پیغمبر دی. دې کې فرق دا دی چې کله انسان چانه غلطي وشي او کس په غلطۍ باندې پښیمانه توبه تائب شي، دا ښه صفت ده، د پیغمبرانو صفت ده، د نیکانو صفت او د الله تعالی خوښي. کله چې انسان غلطي وشي په دې غلطۍ باندې نور عمر کلک شي وایي چې ماته پښتو شوې ده، نو دا د شیطان صفت ده او شیطان د همیشه د لپاره لعنت شوی توفیق نه نصیب شوی. نو انسانان د لپاره هم دغه ترغیب ده چې څوک خپل ناروا باندې کلک شي چې ماته پښتو شوی ده، توفیق به چرته نصیب نشي. او سوچ په خپل غلطۍ باندې پښیمانه شي چې بس غلطي مې کړې و خطا شم توبه ویستله، نو دا ښه صفت دی، الله تعالی به دې معاف کړي، حق لار به نصیب شي. قال الله ورته ویل فإنك من المنظرين، یقینا ته د مهلت ورکړل شوی نه یې الى يوم الوقت المعلوم، تر وخت معلومه پورې. الله سوال قبول کړو خو مجهول انداز باندې، یعنی دومره وسره ومنله چې بس تعالی عمر سه واکو ډېر عمر بجوندې او د نور روایتو مطابق بحر الکاهل کې د ژوند تیرې په کرسي باندې ناستي، باقاعده هفتوار اجلاس یې د ټول شیطانان خپل کارګزاري او ته بیانې په ټول دنیا کې چې کوم تشکیلات تدوی کیږي او باقي چې کوم د مولانا عاصي عمر د کتابونو نه حالت معلومول شي. لیکن دومره خبره ده چې د مهلت د کم ټیمه پورې دی، نو شیطان خو ویلو چې د قیامت ورځې پورې، خو الله تعالی ته نه دی ویلي چې قیامت ورځې پورې تاسو مهلت شته، داسې ورته نه دی ویلي، بلکې ورته ویل چې مهلت به درکو د یو وخت معلومه پورې. چاته معلوم دی؟ الله ته معلوم، شیطان ته خبر نه دی معلوم. اومدا وجه ده چې کله په بدر کې د ابو جهل سره روانو او هغه ډاډه کړی چې بس ونه یریږي شاته نشي، زه در سره یم، نجات نه راغلی یم او شاته غټ لښکر را پسې دی دا و شیطان. نو چې کله پرشتي ول د نو تیخته شروع کړه او د ول زه هغه سینم چې تاسو نه یو زه د الله نه یریږم، نو اکثر کې شیطان هم د قیر یادوله چې ما ته الله تعالی ویل چې مقرر وخت پورې تاسو سره مهلت دی، لیکن هغه وخت معلوم نه کېدی چې همدا د بدر ورځي او په دې ورځ باندې زمړ شي، نو دی و تخطیب او د چې کوم یاره یادول د الله نه یریږي، هم دا یاره یادول چې هغه ټیم کني داش هغه یاره نه یادول چې کوم د ایمان تقاضا ځکه چې بیا شیطان مسلمان وي، شیطان مسلمان نه دی. قال شیطان ویل ابلیس ویل فبعزتک استاب عزت مدي قسمی لاغوینهم لزبخمه گمراه کوم دی لره، هم در جمع ضمیر دی او مخکې بحث دشمنی د آدم علیه السلام سره ده، معلومیږي چې د آدم علیه السلام اولاد یا د آدم علیه السلام نه یادي، اجمعین ټول لره الا عبادک بغیر د بندګانو ستانه، منهم المخلصین کم چې ردوینه مخلص دي اخلاصمند دي هغه بچ کیږي، اخلاصمند خلک بچ کیږي او باقی به شیطان په قبضه کې راګیریږي. قال الله ورته ویل فالحق والحق اقول، همدا خبره حق ده او حق وینا زویم، یعنی دغه څه بکیږي دا خبره رښتیا ده او حق وینا زویم. لأملأن جهنم منك چې زبخامه خړډکم جهنم ستانه و ممن او د هغه چانه تبعه چې ستاسو تابعداري وکي منهم د دوینه اجمعین د ټولونه. الله تعالی پیغام دا چې بس دغه څه کوه او کولای شي، تاسو لري اختیار شو او کوم خلک ستاسو مانی نو بس زما حق وینا دا او حق وینا ویما چې بس تاسو نه او ستانه او ستاسو ملګرونه به جهنم ډکوم، دا به جهنم تاج واستاخو خدزه دې ځکه ما دغه واقعیا پوره شو او بده کې کوم ګڼ سبقونه دي، نو هغه یو سبق دا دی چې د نبی عليه السلام رسالت ثابتول دي چې نبی عليه السلام واقعي پیغمبر دی، سم پیغمبر دی، د آدم علیه السلام واقعیا د دې پرشتو واقعیا د ټیم کې نبی عليه السلام موجود نه و، څنګه صحیح بیان کړه، دا خبر دا دلیل لري خبره چې دا آسماني وحي و د بل ځګنی خبري نه وي. دویم نمبر بده کې تعلیم دی چې د آدم علیه السلام د اولاد سره مستقیل د یو مضبوط منظم لخر د شیطانانو دشمنی شته، نو چې کله چې دشمنی انده باندې د احتیاط نه ډک ژوند تیری او شیطانان چې په کوم لارو کې اوړي راوړي دشمنان کینی پاسی او ستا خلاف منصبي حرکتونه کوي، هغه ټول په نظر کې ساتي، نو البته بچ کې دي شي. کله دشمن د دشمنۍ نه غافل شوي نو بیا د هلاکت بیخي په سر باندې ودرېد، بیا خرابېږي. په دې وجه باندې تلبیس ابلیس په دې موضوع باندې امام ابن جوزی رحمه الله ولیکو. دا شاند کې نور مختلف علما به مختلف کتابونه لیکلي دي چې شیطان څه شي دي، څه کارونه کوي، سازشونه څنګه دي، انسان خطا کوي څنګه، علامات څنګه دي، د قیامت علامات، د باطل خلقو علامات، د حق پرست خلقو علامات، دا ټول خبرې را جمع کړي دي چې شیطان په خلقو باندې د زورور نشي خلک خطا نه کوي او چې څو ځان بچ کول غواړي چې هغه بچ پاتې شي، او سوچ به ځان لاو کول غواړي
چې هغوی د دې خبرو ته اهمیت نه ورکوي یا هغوی ته پښتو ژبې ده نو به خامخا شیطان په لاره باندې بیځي